د جمعې پر ورځ باندې د سحر په مونځ کې الف لام میم تنزیل السجده ویل چې د سجده لقمان وایي یعنی سورۃ لقمان پسې چې کوم سورۃ السجده ر دا وایي پاره سورۃ السجده کې الف لام میم سجده کې سجده را هغه چې کله سجده لړ شي نو نه لړ شي سجده تلاوت کوي خدا ربر صغیر پاک و هند خلق څوک چې قرآن نه واقف نه دیني غلاړي دې خیال لای چې امام خطا شو او څوک رکوع لړ شي او چې کله هغه الله اکبر دا غریبان بیا سسپنس کې پریږدي چې ما رکوع کړلا نو رکوع نه روز دغه سجدې راتل پکاري دا خلک قدرت پکار راځي چې سړی مهنت کوي مشقت کوي چې هغه ته علمي چې دې کې څه کول پکار دي او زمونږ علاقو کې دې سنت اجرا نشته تراویح چې کله کېږي او پای کې چېرته سجده تلاوتي نافذ صاحب اعلان وکړي چې لومړني رکعت کې یا دویم رکعت کې به سجده تلاوتي نور عرب خلک په دې پوهېږي چې سړی لکونه روپۍ لګوي 15 لکه روپۍ تقریبا حج باندې داخله ده اور تقریباً 80,000 روپے اخراجات باندې راځي موږ دا وایو چې خرچ باندې حج باندې تقریباً 6 لک روپے خرچ کیږي او چې پای کې هم سړی ثواب ونه ګټي نه دا بے وخت نه ده صلی الله علیه وسلم دا طریقه ثابت را چې کله هغه سجده ساو کوله نو قنا عذاب النار پورې وویل دعا طرفونو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وی بے سمدستی دو سجدے وکړي او بیا پاسه خبره دا طریقه چا مخ یو غا وې دا راسو چل زنه پوهېږم په دې خلق په دې چې دې خلقو دوره حدیث کړل دي چې د حدیث کتابونه ویل دي دا دلیل دې خبره چې دې خلکو حدیث کتاب له ګوتم نه وروړي اسه ومنډر اواز کړ